بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك إذا دخل الإطلاق والتقييد في السبب يجري كل واحد منهما على سننه لكلكنا كما قل سنتي لك سننه لك سننه كما قلنا في صدقة الفطر أنه يجب أداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبد، وعن العبد المسلم بالنص المقيد بالإسلام لأنه لا مزاحمة في الأسباب. وليش بتوجه غيك رسولورم وجه فاسده و پرون دې من بیان کړو نیم ول دا څلورم وجه فاسده چې دا امام شافعي رحمه الله په عمل کوي چې مطلق به حملېږي مقید باندې، احناف وی مطلق به مقید باندې نه حملېږي. پرونی سبق کې موږ د مطلق تعریف هم کړو، به د مقید تعریف هم کړو، او به دا ویلو چې دا ټول 15 صورت جوړيږي. تاسو وکنه مطلق او مقید یو حادثه کې وارد وي، یو حکم کې وارد وي، نو به اتفاق او چې مطلق به حملېږي مقید باندې، او مطلق او مقید یو حادثه کې دوه حادثو کې وارد وي او حکمونه هم دوه وي، نو به اتفاق دی چې مطلق به نه حملېږي مقید باندې. او دریم مطلق او مقید دوه حادثو کې وارد او حکم یو، او څلورم یو حادثه کې وارد مطلق او مقید او حکمونه دوه. نو په دې اخیرو دوه کې د امام شافعي صاحب او د حناف اختلاف دی. امام شافعي صاحب وایي مطلق به حملېږي مقید باندې، موږ حناف وایي مطلق به خپل اطلاق جاری کیږي او مقید به خپل تقیید باندې. ادري شو یو کنه څلور ختم شو. یو پنځمو موږ پرون وعده کړی و به ویو، هغه دا دی دغه څلور چې دا بدی کیو چې حکم مطلق راغلی دی، حکم مقید راغلی دی. اوس کله سبب مطلق راځي او سبب مقید راځي، حکم نه سبب حکم. سبب حکم کله مطلق واردېږي او سبب حکم کله مقید واردېږي. مثال یې ویو، اوس بچکو دا اختلافي دي، نو پنځو کې دوه اتفاقی او درې اختلافي شو. زمون احناف بنظمانه مطلق نه حملېږي مقید باندې، او د شوافی بنظمانه سبب مطلق به حملېږي په سبب مقید باندې. مثال به سوي انتهایی آسان سبق دی. د صدقه فطر سبب امام شافعي سے بنظمانه مطلق راس ده، د احناف بنظمانه د صدقه الفطر د بار سبب د احناف بنظمانه مطلق راس ده. یو سړی به خپل صدقه فطر عمر کوي، د خپل نابالغ بچو به عمر کوي، کمالدار وي، د خپل غلام به عمر کوي، که مسلمان غلام وي او که کافر غلام وي، دوړو به ور کوي. او د شوافی بنظمانه مطلق راس نه ده، بلکې مقید بالاسلام دی. یو سړی بخپل صدقه فطر ور کوي، د خپل غلام به ور کوي، خو هغه غلام چې مسلمان وي. په پوهه شولې اصل کې دي کې دوه نه سوارید دي. یو د دارقطنی ابو داود وغیرہ حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای ادو عن كل حر وعبد صغير او كبير نصف صاع من بر او صاع من تمر. دلته وګورئ قید د مسلمان پکې نشته دی، کا مطلق راغلی ادو عن كل حر وعبد صغير او كبير، مسلمان قید شته پکې. نو سبب یې څوک کړلو، حر وي او که غلام وي، معشوم وي او که کبیر وي، دا سبب دی مطلقاً. ابل بخاری حدیث دی، عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت دی، تاسو شکی ذکر کړی وته وګورئ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض زکات الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. قید سشته کنه لنډه دا چې د صدقه فطر چې کوم سبب دی راس، یو حدیث کې یو نس کې مطلق راغلی مطلق راس، او په یو نس کې مقید بالاسلام راغلی دی، حر غلام من المسلمین قید وسر راغلی. شافعي وی مطلق به حملېږي مقید معنی، د کافر غلام نه صدقه فطر ورکول په مولا باندې نه دی لازم،
او موږ حناف وایي مطلق به په خپل اطلاق جاری کیږي او مقید به په خپل تقید باندې جاری کیږي. په مسله پوه شئ او تو ګورې لکشان آسان دی ښه. وکذالک همدغه شان څه مطلب څنګه چې مخکې مسله یعنی دخول اطلاق او تقید په حکم کې راتللو همدغه شان دخول د اطلاق او تقید چې دی دا په سبب کې مرادي. وکذالک اذا دخل الاطلاق چې داخل شي اطلاق او تقید په سبب به سبب کې یجری جاری کیږي کل واحد منهما هر واحد پر مطلق او مقید کې علی سننی خپل طریقې موافق تقید په تقید مقید په تقید باندې مطلق په اطلاق باندې جاری کیږي. کما قلنا فی سرقه الفطر کې موږ دا خبره کړې ده سم ویلي چې انه یجب اداؤها واجب ده ادا د صدقه فطر عن العبد الكافر د عبد کافر نه هم واجب ده په دې دلیل سره اغه نص کوم مطلق راغلی دی بالنص المطلق باسم العبد د وجه دا غنص چې مطلق راغلی دی په اسم د عبد سره قید و سره نشته. همدغه شان موږ وایو وان العبد المسلم د عبد مسلم نه هم ادا کول د صدقه فطر واجب دي. دا ولی بالنص المقید بالاسلام د وجه دا غنص چې کوم مقید راغلی په اسلام باندې خلم ده کنه. او اسباب کې تاسو ته پته رمولې صاحب مزاحمت نشته یو شی دی په دوه اسباب هم ثابتېږي لکه بیا دا ملک دی ملک په بای هم ثابتېږي او شی والا مالکی جوړې دی شي په هبه هم ثابتېږي څوک ته مفت کې درکې میراث باندې هم ثابتېږي میراث کې تباد شي نو یو شی اسباب ګڼ کې دی شي کې نشي ګڼ کې دی شي دلته د صدقه فطر یو د اسباب دوه کې دی شي مطلق هم کې دی شي مقید هم کې دی شي څه منافات خو کې نشته لانه لا مزاحمه في الاسباب فوجب الجمع لهذا جمع واجب را تاسو باندې کو یو بل باندې حمل کو او یو ختم کو وهو نذير ما سبق ان التعليق بالشرط تاسو اکبر وګورئ دې ځاته ښه توجه وکړه اوس دې لپاره یو نذیر بیانې د کومه خبرې لپاره چې سبب راغلی یو بیر مطلق لکه صدقه فطر سبب او یو بیر راغلی مقید لازم د احناف بنظمانی مطلق په اطلاق جاری وي او مقید په تقید باندې زید نزید دا خبره براشي چې یو شی دی یو حکم صدقه فطر او اسباب ورلڅودي دوا یو مطلق دی او بل مقید دی او کله امام شافعی سے منو مطلق حمل کو مقید باندې یو حکم هم صدقه فطر او سبب هم ولڅ شي یو په خبره پیږي نزید نقصان اغاز من درای موافقه خبردار شي چې یو حکم بوي اسباب به ولدوشي نو موږ وتوایو یو حکم وی اسباب به ولدوشي دا څه ناجایز خبره خونه ده دا غیر پر نذیر بیانې ګورزه ته ترخه ما یو حکم دی اسباب ولدوي مسله پوه شولې ربط باندې ورسېدلې تعلق باندې اوس توګه کې دي تاسو ته معلومه ده چې د احناف بنظمانی تعلیق بالشرط چره یعنی حکم چې معلق شي شرط پوري نو تاخير د شرط د وجه نه تاخير په حکم کې نه بلکې بچا کې راځي سبب کې تاسو ته معلومه ده او د انتباه د شرط د وجه نه انتباه په سبب کې راځي دا غي د سبب اثر چی د شرط اثر په سبب کې نه په حکم کې دا خبره خو ته یاد راکړه نو اورې ملي سي بعد التعلیق کله تعلیق چوشي یو حکم دی په دوو طریقو باندې په دوو سببونو سره موجود دی شي یو سله خزي ته وای انت طالق ثلاثا طلاق درې کانی اور سره قید ول شرط ولګي ان دخلت الدار که کور ته داخله شولې نه فی الحال طلاقی زمونږ د حنا په بنز باندې سبب هم مؤخر دی کنه نو بعد التعلیق چې کوم دی اوس طلاق د وقوع لپاره دوه صورت دي یو دا چې د خزه کور ته داخله شي ام درې کانی طلاقی او یو دا چې سره وته دا به کور ته داخليږي یا بنه داخليږي ډایرک وته وي انت طالق ثلاثا ز فی الحال طلاقی پوه نه شولې به حکم دی کنه حقوق طلاق دا حکم دی بعد التعلیق تعلیق نه بس وته وي انت طالق ثلاثا ان دخلت الدار تعلیق نه بس دغه یو حکم دی حقوق طلاق په څو طریقو واقع کیږي په دوه طریقو باندې دوه اسباب سره واقع کیږي
یو سبب منجس سره فی الحال طلاق ورکړي انت طالق ثلاثا دې سره واقع کیږي او یو تعلیق چې کوم شرط د شرط موجود شي غیر سره واقع کیږي یعنی کور ته داخله شي نو یو حکم دې په څو طریقو باندې واقع کیږي دوه طریقو باندې نو دې کې څه منافات شته چې یو حکم یو اسباب دی ولود وشي نشته څنګه چې دلته یو حکم به دوه اسباب باندې واقع کېدل شي التم چې کوم د صدقې فطر کې یو حکم دی دوه اسباب له جوړېدل شي کې څه منافات خو نشته وای شولې په ها په دې مسله کې چې یو پر حکم موجود شي طلاق واقع شي نبی په یو طریقه باندې دواړو باندې نشي کېدل یا به دخول دار د وجنه درې طلاق راغلی او یا به ډایرک درې ور کړی دا څنګه شویل چې طلاق راغلی او دواړو وجنه راغلی دا څه کېدې شي ځکه چې کور ته د څنګه کور کې قدمي خي نو دا غي د وجنه طلاق رااله کروسته ته بخله معنی ولا ورکه باغی به نه کیږي خو ختمه شوی دا درې قانون باندې طلاق شو سان مل نه وته او کانت طالق ثلاثن دی ولغه پس کور ته نه وځي بیاغه طلاق نه واقع کیږي ځکه هغه محل ختم شوی دی نو بعد وجود الحكم صرف یو طریقه به طلاق راځي یو سبب جوړېدل شي بعد وجود الحكم بسوي یو سبب وي خو قبل وجود الحكم چې لا حکم نه موجود شوی او بعد التعلیق وي نو څو قسمه اسباب کې دي شي دوه قسمه څنګه چې دلته یو حکم دوه اسباب کې دي شي په دې کې صدقې فطر کې اسباب سبب مطلق او سبب مقید دوه اسباب کې دي شي وای شنه به ورسره دا خبر اوري مری تاسو ته پته ده چې د احناف په نسبت باندې توجه دا به اعتراض وکړي چې کدي کوم منافات دی یو حکم دی په دوه اسباب باندې واقع کې منجز هم او مرسل هم مرسل منجز مرسل یو شاده او تعلیق سره هم دا به څنګه کیږي نو ته جواب وکړي چې د احناف په نسبت باندې چې کله حکم معلق شي شرط پورې نو په انتفاع د شرط سره اصل کې انتفاع د چا راځي سبب کنه او چې کله یو حکم د دې د وجنه نه موجود چې سبب نه دی موجود نه کوم ادم وي اصلي وي یو حکم د دې د وجنه نه موجود چې سبب نه دی موجود نه غي ته څه وي ادمي اصلي او ادمي اصلي چې ادمي اصلي د غي د وجود دوه طریقې کیږي یو حکم د سره نه دی موجود بالکل نه تعلیق سره موقع کولای شي انت طالق ثلاثا ان دخلت الدار امدا شان مرسلم واقع کیږي انت طالق ثلاثا نو کوم شي چې ادم اصلي په څو طریقو باندې موجود دي لشي په دوه معنی او تاسو ته پته د حناف په نسبت باندې شرط چې اثر په سبب کې کوي تاخير په سبب کې راولي تعلیق نه پس حکم چې مکه شان ادم اصلي څنګه چې د تاریخ نه مخکې ادم اصلي پوه نه شولې د حناف په نسبت باندې بعد التعلیق حکم او هم هغه شان ادم اصلي څنګه چې د تعلیق نه مخکې ادم اصلي او ادم اصلي په دوړو طریقو واقع کیږي لہذا بعد التعلیق هم په دوړو طریقو واقع کیږي نو ثابت شولا نظیر کوم چې یو حکم د اسباب څو جوړیږي دوا نو دلته هم یو حکم د اسباب به جوړیږي بس هم دا قصه ما پوهه به شوري وګورئ او هو نظیر ما سبق واذا مطلق بخپل اطلاق جاری کول مقید بخپل تقید معنی یعنی هر یو بل سبب جوړول دا نظیر د ما سبق کوم یو چن التعلیق بشرط ولا یوجب النفي عند عدمه تعلیق بشرط نه ثابتې نفي په وخت د عدم شرط کې موږ ویلو کنه نفي د حکم نه ثابتېږي په وخت د عدم سبب کې شرط کې وجود شرط کې بلکې اصل کې شرط اثر په چا کې کوي سبب کې کوي به سبب د وجنه حکم ناراضي فصار الحكم الواحد یو حکم دی قبل وجوده لا موجود شوی نه دی د وجود نه مخ کې معلق هم کېدل شي شرط پورې مرسل هم کېدل شي او ځلته مرسل او د معلق تعریفونه هم کوي ښا بلې څه لګ برو ګوري مرسل چاته وي اجي لکشن صبر کې کوي لأن الارسال ذکر ارسال چې دی او تعلیق او تعلیق یتنافیان دا دواړه متنافی دي وجود په اعتبار سره متنافی دي دا به اعتراض نه جواب دی ما کړو خا اعتراض دار چې لگا دا دواړه منافی دي ارسال او تعلیق ارسال چاته وي چې تعلیق به کینی وي او تعلیق چاته وي تعلیق به کی وي دواړه منځ کې منافات دي څنګه دواړه جمع کېدل شي جواب دا چې حکم موجود شو پر طلاق رااله اوس منافات دي او چې لا حکم نه موجود دا هم هغه شان ادم اصلي دی به منافات نشته
ځکه ارسال او تعلیق چې یتنافیان دا منافی دي وجودن په اعتبار د وجود سره چې حکم موجود شو دواړو سره نشي موجودېدلی. واما قبل وجود چې مخکې د وجود د حکم نه دی نو معلق هم کېدلی شي مرسل هم کېدلی شي. اوس د معلق تعریف سره بر وګورئ مصنف له تعریف کړي. معلق ویل کېږي چې فی الحال معدوم وي. فی الحال څه وي؟ انت طالق ثلاثا ان دخلت الدار. فی الحال کوئی طلاق د دریو طلاقونو نشته کنه. فی الحال معدوم وي او وجود معلق وي شرط پورې دخول دار پورې نو کوئی طلاق د درې طلاق چې دی فی الحال معدوم دي او د دریو طلاق وجود چې دخول دار چې کله راشي اب هم به راځي یعنی دخول دار پورې معلق وي. مرسل چاته وي چې فی الحال معدوم وي خود وجود احتمال پکې وي دا مرسل تعریف دی. او کوئی طلاق ثلاثه فی الحال شته نشته خو دې احتمال شته کنه سره خدي د وینت طالق ثلاثا موجود شي درې واړه ازدم کړلو. معلق چاته وي فی الحال معدوم وي او په وخت د وجود د شرط کې موجوديږي. مرسل چاته وي چې فی الحال معدوم وي او د وجود احتمال پکې وي. وګورئ فهو معلق اما قبل وجوده کوم نه نو مخکې د وجود د حکم نه فهو معلق معلقم کېدلی شي به شرط. معلق به شرط څه معنا اے معدوم فی الحال معدوم دے يتعلق وجوده او معلق دے وجودی شرط پورے و مرسل مرسلم کې دل شي. مرسل څه مطلب دے مرسل ان شرط معنا دا معدوم فی الحال معدوم دے ومحتمل للوجود د وجود احتمال اشتره قبله د شرط موجودوالي نه مخکې شرط بنی راغلی موجود شي. والعدم الاصلي كان محتمل للوجود عدم اصلي چې هغه د وجود د بار دوه سبب سره تل شي. تعلیق سره هم موجود دي شي او هغه سره چا سره ارسال سره موجود دي شي. اته سبب چې بعد التعلیق په عدم اصلي کې د احنا په بنسبت باندې فرق نه راغلی څنګه چې مخکې د تعلیق نه عدم اصلي بعد التعلیق هم عدم اصلي دي. په دې قصه وای شوي څه مطلب ليس په دې ټول اتفاق دی چې عدم اصلي په دوه طریقو موجوديږي ارسال سره تعلیق سره حکم نشته لري. خزر سری طلاق نه دی ورکړي په دوه طریقو ورکول شي کنه تعلیق سره ورکول شي او ارسال سره. نو ولی ځکه عدم اصلي دی او د حنا په بنسبت عبارت تعلیق هم اماغه شان عدم اصلي لہذا وسم په دوه طریقو بکیږي. عدم اصلي چې لیکانه محتملا دا احتمال لري للوجود د وجود چې موجود شي په دواړو طریقو سره لري. او تاسو ته پته دا ولم يتبدل العدم عدم خو بدل نشولو اصلي نشرعي نشو د حنا په بنسبت مقه شان سره اصلي دي فصار محتملا للوجود نو وسبهم احتمال لوجود لري بطريقين په دواړو طریقو سره وای شولې به آسانو کنه بس